السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری لاجبر جواد. دلته موږ نن راغلي پېښور صدر ته د دې ملګرو نه د دوکاندارانو حضراتو نه موږ دا تپوس کوو چې نن سبا په پاکستان کې په دې ټول دنیا کې بلکې ځان له پېښور ځان له پاکستان نه دی په ټول دنیا 147 ملکونه دي په ټولو کې دا مرض شروع دی چې کرونا وایرس په هر ځای کې ډېر شور راغستی دی. نو موږ دې ملګرو نه تپوس کوو چې د دې په دې کاروبار باندې په دې بیمارۍ په وجه باندې اثر پرېوتی دی که نه او دې په دې باره کې څه ویل غواړي. آیا دا کرونا وایرس دي لکه موږ چې کوم ډاکټران وایي چې لاس مو میلاوئ یو بل سره غاړه مه ورکوئ نو د دې نه دا تپوس کوو چې دې باره کې څه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو زمونږ خو ایمان دا دی چې الحمدلله موږ مسلمانان یو او د مسلمانانو پوره دا یقین دی چې دا څومره نن سبا د کرونا وایرس خبرې را شروع شوي دي دا د غیر مسلمو یو چال دی. په مسلمانانو باندې عبادتګاه بندیږي او دا وایي دا کېږي او دا کېږي. زمونږ خو الحمدلله دا ایمان دی موږ وایو چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موږ دا ووایو هېڅ هم نشته زموږ دپاره یو قرآن کافي دی الحمدلله. هېڅ ته ضرورت نشته بس 5 ټیمه مخ او لاس وینځي او مونځ او دس کوه بس دا د کرونا پلار هم تا ته څه نشي ولې چې موږ مسلمانان یو الحمدلله زموږ دپاره د بیمارۍ مرګ هم د شهادت چې خبرې دي چې جوماتونه بند که او دا دی او هغه دی ولې چې الله پاک دا خو د الله پاک یو کورونه دي چې موږ دې ځای کې د الله پاک نه د دې دپاره دعا ونه غواړو نو بیا موږ خو بل داسې ځای نشته چې موږ هلته لاړ شو او موږ دعا وغواړو چې الله موږ له شفا راکړي. کاکا په دې پاکستان کې راغلی ټول دنیا کې چې کوم دا خبر پیلاو شوې ده چې بیماري راوتې ده نو تا دا بیماری چې کوم دی ته دې خبرې هېڅ نشته زه نه پیژنم دا بیماري د دې نه نورې بیمارۍ شته کینسر تور زیړې ټي وي یو شی بل شی دا شته او مخکې هغه ډنکي ماشي هغه مو نه شو او ډېرې بیمارۍ شته خو دا نشته نه دا خو چې کوم دی زموږ په پاکستان کې تقریبا د میډیا نه موږ خبرې کوو ډېر کیسز چې کوم دی راوتي دي که نه نو تاسو دا شته چې دا بیماری به چې کوم دی د دې حل به انشاءالله راوځي انشاءالله. زما خو دا رای ده چې ټولو مسلمانانو ته دا یو میسج ورکول غواړم د دې باره کې چې زموږ ستاسو یقین پیله د کرونا مرونا باره کې بالکل نه زموږ ستاسو یقین خو د الله په ذات په باره کې ځکه چې موږ مسلمانان یو زموږ دا یقین دی چې بیماری او صحت دا د الله پاک په لاس کې دی. هغه نبی علیه السلام ته سلام زمانه کې یو اوښ راوستو چا نو هغې باندې خارخ لګېدلو نو هغې نور روخانو سره خلکو ویل دا مه ودروئ ځکه چې بیا به د نور روخانو ته هم چې دی بیماري ولګي. نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې نه دا ودروئ دا تپوس وکئ چې د پیلني اوښ باندې دا بیماري چا راوستې نو بیماري د دې د وجې نه لګېږي چېرې بل ته لګېدلې ده نو ما ته به مو لګېږي دا الله راولي. خو زموږ یقین که د الله د ذات باره کې و الله به موږ تاسو د دې نه بچ کوي. البته مسلمانان د دعاګانو اهتمام شروع کړي. نبي پاک علیه السلام موږ تاسو ته سحر ماښام دعاګانې ښودلي دي نو مسلمانان هغه شروع لکه دا دعا څوک وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء وما في الارض وهو سمیع العلیم. اخیره پورې 3 پیرې سار ماښام دا دعا چې څوک وایي الله پاک به د هر قسم ته بیماریانو نه بچ ساتي. نو موږ مسلمانان ټول د دې دعا اهتمام شروع کړو. سورت فاتحه سار ماښام یو حدیث پاک کې دی دا د هرې بیمارۍ دپاره شفا ده. نو ټول مسلمانان سار ماښام دا دعا وایي او د دې اهتمام کوي الله به د غونډو بیماریانو نه ساتي. نو زه دا یو میسج ورکوم ټولو مسلمانانو ورونو ته چې وایي د دې اعمالو پابندي شروع کوي. جماعتونه مه بندوي جماعتونه آباد کوي یا اعمالو طرف ته توجه شي الله پاک هم د هرې بیمارۍ نه محفوظ ساتي انشاءالله. یاره کرونا خو چې کوم ده عامه خبره ده خاص نه ده که نه یو ځای کې ده. نن سبا خو پاکستان کې هم د دې کافي مقدار سره لګیا دی بیماران دي بس الله هم د ټول د دې وبا نه بچ کړي. اوس دا ده چې د دې لږ احتیاطي تدابیر پکار دي لاسونه وینځل د صابون سره ماسک استعمال. دې څه کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی؟ یاره کاروبار څه چې په هوټلونو باندې په هر څیز باندې ګوره ودونو خبرې لګیا دي کینسل شوې چاته چې کوم دی په هوټل کې بیانه ورکړې وه واپس شوه. نو ظاهره خبره ده زموږ د دې بازار خو ډېر څیزونه د ودونو او د خوشحالیانو سره تعلق ساتي غمونو سره نه نو خامخا اثرات راځي. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. یاره دا خو هر څه د الله تعالی عذاب دی چې دوی وایي کرونا وایرس دې نه علاوه ستا په دې دنیا کې لوی لوی مرضونه شته ایډز دی هیپاټایټس سی دی ډینګي دی دې نه وغیره نور بلا شي بیماریان دي خو عقیده وایي من صرف په الله تعالی باندې ساتل پکار دي. کرونا وایرس هیڅ څیز نه دی دوی وایي چې یاره تاسو لاس مه میلاوئ اجتماعي مه جوړوئ جومات ته مه ځئ دا هسې فضول او غلطه خبره ده دا د موږ د غوښتو ذریعه دا موږ باندې دا د موږ باندې
دا د غوښتو ذریعہ هم بندي خو داسې غلطه خبره الله نه غوښتنه کې پکار د اجتماع کې پته نه کې اجتماع کې دعا وکړي د چا خوله کې خیر دی امین په وای کرونا وایرس مرض هیڅ نشته بس الله ذات باندې باور ساتي څنګه علماء کرام فرمایي چې بس صرف سحر د کو نه روزي دا کلمه وای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې ځل سحر وای درې ځل ماښام وای په ځان چوف کوي په الو حیا چوف کوي او بسم الله توکل الله سره روزي ان شاء الله الرحمن هیڅ هم نشته بس الله باندې عقیده او ایمان ساتي کرونا چې کوم دی دا خو معلومه خبره ده چې نور ملکونو کې چې کوم دی لکه نقصان ډیر زیات کړی کنه او بله خبره دا ده چې هغوی هم دا خبره کوي چې یعنی د کرونا وایرس د مخنیوي چې کوم دی صفایي ده یعنی خپل لاسونه وینځل مخ دا شیزونه نو الحمدلله دا خو موږ له د نن نه 1400 کاله مخکې الحمدلله نبی علیه السلام هم دا دغه کړی چې تاسو خپله صفایي یعنی دا د اسلام یو دغه دی چې خپله صفایي دا هم یو نصف ایمان دی نو الحمدلله پکار دی د خلکو له اول ماته او بیا بل له چې خپل 15 وخته مونځ او د شروع کی او سار کې ذکر اسکار شته د ماښام ذکر اسکار شته چې باید مونږ په دې باندې چې کوم دی عمل وکړو او الحمدلله ثم الحمدلله مونږ مسلمانان یو او مونږ باید په دې شي باندې بالکل 100% عمل وکړو چې سار کم ذکر اسکار نبی علیه السلام فرمایلی ماښام چې دا کم سړی ووایي انشاءالله الله تعالی به دا خو لا کرونا دی چې هیڅ قسم مرض به انشاءالله هغې ته نه مطلب ستاسو دا دی چې زموږ بستوري مسلمان موږ له یره په دې شي نه ده پکار نه دې شي کې بالکل یره نه ده پکار ها بالکل داسې چې مطلب سړی خپل د ځان حفاظت مطلب د ګندګۍ نه ځان وساتي او بله خبره دا ده زموږ د مسلمانانو ورونو ته زما دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ چې دا کم خلک دکانداران دي مطلب ماسکونو والا دي دا ظلم زیاتی دی نه کوي ولې دا خو د خلکو ضرورت دی نو دا ضرورت چې کم دی بیا روزانه تاسو د هغې نه غلطې فایدې الی د 10 روپو شیز چې کم دی هغه تاسو 100 روپو ته یو نیم سل 200 تر خیر دا دا وکئ ګټه مزدوري به وکئ خو دا د حرامو ده دا به ستاسو نه په بل ځای باندې وځي ډېره مهرباني وروڼه وعلیکم السلام روزانه نن سبا د پاکستان کې د کرونا وایرس ډېر زیات پهلاو دی آیا ستاسو په کاروبار باندې اثر پرېوتی دی تاسو دې باره کې څه وایي نه شکر الحمدلله کاروبار باندې هېڅ اثر نه دی پرېوتی په کار مې چې پرېوځي او دا یو بیماري ده د الله له طرفه نه او موږ ټول مسلمانانو ته پکار دی چې الله ته رجوع وکړو خاص کر اذکار وکړو سهار او د ماښام چې کوم اذکار دي نو هغې ته موږ وکړو انشاءالله الله پاک مهربانه دی دې باره کې خو زموږ دا خیال دی چې لکه اوس څنګه په امریکا کې په چاینا کې څومره کفري ملکونه دي که هغوی د دې نه یو یره وکړي د دې نه یو خوب د هغوی په زړه کې پیدا شي خو زموږ به دا ویو چې د هغوی په الله باندې لکه هغه یقین نشته بروسه نشته خو لکه خاص طور پاکستان کې او بیا مسلمانانو له دا پکار دي چې هغوی د دې نه هېڅ قسم یره ونه کړي ولې که زمونږ په قرآن باندې لکه دا یقین ختم شي لکه څنګه چې په قرآن کې لکه ویلي دي چې د قرآن د هرې بیمارۍ علاج دی نو لکه څنګه کفار وایي چې د دې څه علاج نشته او که زمونږ هم دغه یقین شي چې د دې علاج نشته نو بیا خو زمونږ په الله باندې څه یقین څه بروسه پاتې نه شو بل پکار چې مونږ داسې دا خاص کر دی ستاسو کوم چې دا میډیا والا دي لکه دی ډېرې زیاتې افغانې چې څوک هم رونه د زما ویډیو څوک هم ګوري که نه نو لکه هغوی ته زه دا زما خواست دی چې لکه داسې غلطې ویډیوګانې جوړول چې لاس میلاول یا بل څه لاس میلاول دا سنت طریقه ده یا جومات ته تلل نو جومات کې چې د جمع سره سړی مونځ وکړي نو هغه په 25 یا په 27 باندې قبلېږي کور کې چې وکړي په 1 باندې قبلېږي نو دا شیز نه دی پکار دی ډېر نو ملګرو تاسو وکتل موږ د بازار کې د هر یو سړي نه خپله رایه واغسته هر یو سړي پکې بېله بېله رایه وکړه نو موږ له پکار دا دي بطور مسلمان زموږ په الله او په رسول باندې ایمان مضبوط پکار څه چې الله او رسول ویلي په هغې زموږ ایمان دی اوس خپل رول لور کې اجازه ته د لوی الله په امان